افسوس خبره ده څنګه په ملکور کې ابتباد کې دی روزه کې نوجوان راونیو دوم کلاس سټوډنټ تاسو به خبرې کې دي دوم کلاس الګ ټول جمعات پر راغون شه مسجد صرف دې لپاره چې ته ولې مسجد کې موږ سره 10 رکعات تراویح وکړي بیا کور ته ځي وی والو اډو کې ورلمات کړو هسپتال کې اوسو ورځې بیا شهید شي د چا د لاسه دا مسلمان دا مفتی صاحب چې تیر کړی دی دا دی مولوي صاحب چې تیر کړی خفه نه شي او دی لګېدی دی امت کې د اختلافات خورئ او د الله بنده ته به کله دی امت ته صحیح دین بیانې کله به د امت په صحیح دین باندې پوهه کې څو پورې به دا خلک په تیارو کې ساتي څو پورې به دا خلک هغه په غفلت کې ساتي الحمدلله اوس حقیقت واضح کېږي دا خلک پوه شوي دي دا د دلایلو دور دی دا اوس د تحقیق دور دی هغه خبرې ختمې شوې چې تاسو به ورته سویل او خلکو به په پټو سترګو باندې منه تاسو دغه یوه ویډیو رالیکلې ده دغه د روح الله توحیدي غیر مقلد ولا خو یقینا چې ماته ډیر زیات افسوس په دې باندې وشو د غیر مقلدین په دې وخت کې د عوامو د علمینه چې څومره فایده اغسته د دومره چا نه اغسته د قرآن او د حدیث په نام امت ته دوکا ورکول او بیا ځان ته اهل الحدیث حالانکه امام ابن تیمیه وایي په نقض المنطق کې چې اهل الحدیث خو په خوا د محدثینو لقب اگر کاغه به کوم مذهب سره تعلق ولنو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه مثال له امام حاکم ورکړی دی امام حاکم مسلکن شیعو خو بیا هم هغه اهل الحدیث وو ځکه چې هغه تعلق د محدثینو سره او د نن سبا چې د قرآن او د حدیث په نام باندې امت ته دوکا ورکوي اوس دغه روح الله توحیدي دا غټ جاهل شین توتی اسې کوتک دی بس صرف په دې باندې زور دی چې د یهودیانو په شان باندې په سر باندې رومالي خي او بس ولاړی چوغیا چولې او بس دوزې ولې سلور پیری غمونګ خپل دې ته دعوت ورکړې دي چې راشه مونږ سره کینه په دلیلو باندې خبرو او باقی دا خبره چې د الک کړي دا چې په بډاباد کې دسه او دسه او دسه د دې الک نام اویسو او والله بالله تعالی چې دومره سوچا دروغي ویلي يهوديان د خپل مذهب د ترویج لپاره دروغ هم دغه شان د غیر مقلدین په يهوديانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي کنه چې زما په امت باندې وداسه وخت راځي چې تاسو به د يهود او نصارو په نقش قدم باندې ضرور دا غیر مقلدینو ته چوغوري په دوی کې یو نخه د يهودیت پرته چې څنګه هغه د خپل مذهب د ترویج لپاره دروغ وي هم دک شان دیم د دروغ اوس دا په امت کې یو غبل جوړول وای چې یو غیر مقلد یو الک ته دا وړو کې الک ته او نابالغ دی او دومره عمر دی او هغه 10 رکعات تراویح وکړل جمعات نو ته بیا الکانو دومره سروش 10 رکعات سوچا دروغي ویل دي د دې الک نام اویسو او زتا ته دغه دی بیا خبره تلې د تانې ته زتا ته ټول دغه تانې چې کوم ریپورت ته هغه دی لګم د تخپل وګوره د دوی په مابین کې ذاتی خپل جګړه و او د دروغ ویل دي د روح الله توحیدی دا بالکل دجال دی یک نمبر سوچا دروغ وای خلکو چې غوځ غټ شیخ نن سبا خدای یو پیشن جوړ شوی دی چې ګیر خپل پریګ او په سر باندې رومال واچو ای شین توتی غټ دجالی او بس خلکو چې غټ شیخ دی شیخ نه د شیطان وی خو افسوس په دې عوامو باندې کیږي چې د دین نه خبر نه دي نو ځکه د دې گمراهانو په هغه کې راضي د دروغ ویلي دي چې د روان دي جمعات کې 10 رکعات تراویح کړې دي بیا جمعات نه تللی دی او بیا الکان پکې ورانو هغه والے د تعلق په جمعات کې دن نو چې د الکانو د جماعت نه په زور راويستلې دي او بیا وهله دي او بیا دومره وهله دي چې بیا هسپتال ته تللی دي بیا ته وفات شوی او چې کوم کسان وهله دي د ریپورت د لګم سرکاري اف آی آر چې کوم درج شوی دي حسیب ولد پرویز او راشد ولد شریف دي دوی الکانو د اقدغه ویس الکه والے او دوی مبین کې خپل ذاتی جګړه و او د دجال څومره دروغ وي د خپل غیر مقلدیت د وکټوریت برتانیت مذهب ترویج لپاره چې وایي 10 رکعات تراویح او بیا وایي مفتی ندیم صاحب ته اشاره کوي مفتی ندیم صاحب الحمدلله غزوان دي چې دی غیر مقلدینو خوبونه حرام کړی دي دوی به د عوامو ته دوی وایي ته اختلافات خوره الله د غیر مقلدینو تاسو له هدایت کی مفتی ندیم صاحب اختلافات چرته خور کړی دا ټول دنیا ته پته ده چې په پاکستان کې بیا زموږ صوبه خیبر پختونخوا کې پی کې ټول احناف دي او د غیر مقلدینو
کې چیمجی دي چیمجی بس الک بغیر مقلد شوی اختلافات خو تاسو خوراوي قسم بالله دغه چې خپل عوامو ته کوم ذهنیت ورکوي کنه یعنی زتا دغه ما مونږ سره خود مونږ خود د دې میدان کسان یو اختلافات تاسو خوروي غیر مقلدین خوري په دې وړو وړو مسایلو باندې امت کې غوبل جوړ کړی دي طرف الدین نه کې یو سړی کلموز نه کوي دوی سره هیڅ فکر نه خو چې رفل الموز لګي کی او پر مازه کې رفل الدین نه کوي بس بیا دوی په کې نه ختی ستاد مازه کې رفل الدین نه کې الموز نه کوي مانځه کې د دوی کتابونو دا غلي کلی دي ادراک الرکوع به اتمام الرکوع د کراچۍ نه چاپ شوی دی په اوله صفحه دالي وای څوک مانځه کې امام په کې شاته فاتحه نه وای هغه الموز نه کیږي چې څوک چال موز نه کیږي هغه کافر دي چې څوک کافر دی هغه به همیشه جهنم ته ځي لہذا حنفیان ټول جهنم دي د دوی د غیر مقلدینو مونږ سره بیانونه پراته دي چا تر دې حد پورې وای العیاذ بالله و امام ابو حنیفه خو یو زنديق سړی د دوی کتابونو لیکلي دي دا دوی هغه چې دی رئیس ندوی د هندستان والا هغه کتاب مجموعه مقالات پر سلفی تحقیق جایزه امام صاحب ته نسبت کړی وي کافر و امام صاحب زه به ان شاء الله درولګم د دوی د غیر مقلدینو شیخانو بیانونه پراته دي العیاذ بالله امام صاحب خو خود نه معاف کړی چې امام صاحب مور هم نه معاف کړی و امام صاحب مور بم خلکو بدکاریانه به سره کول او سبا او بیګا به خلکو د پردو او د دوی صرف د عوامو امام ابو حنیفه سره نه دوی د اسلاف دشمنان دي ځان ته وایي چې سلفیان خو د په حقیقت کې فرعون ول سلفیان دي فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين دوی ځان ته سلف د شیخ افضل وراره دی د امین الله کناړي خارجي مجسمي خصوصي شاګرد دی شیخ ابو عافیه نن سبا په نیټ باندې هم ډیر راځي دا غزه تا توینا دی لګم چې هغه زموږ سره بحث کو په مسله د صفات باری تعالی نو الله دې پاره مکان ثابتو به یو حدیث پیش کو هغه نه غلط استدلال کو نو زموږ یو ملګری دی محمد حسیب نامه دی هغه ورته د حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فتح البارین دی هغه حدیث شرح راولېګل او دا ورته ویل چې د حدیث نه د الله لپاره مکان نه ثابتېږي دوکې نه کار ماخله غیر مقلد ابو عافیه یو ذمہ دار کس په دی هغه په جواب کې ورته وی حافظ ابن حجر اسقلانی خو اشعری هغه خو گمراه دي دا مونږ کما پیش یا سوې دی په باره کې ابن حجر خو یو اشعری سره دی هغه عقیده خو سره مقبوله نه ده او بالکل اشعری سره دی سلف خبر کو د سلفو د حدیث پیش کوم ته حافظ ابن حجر دا ستې مخکار استغفر الله مولوی محترم الله دې وبخښه د شارحین تاسو د حدیث او معنا مفهوم نه خپويږي ولی د حافظ ابن حجر رحم الله عقیده غلطه وکړي او د حافظ ابن حجر رحم الله دا خبره د حدیث خلاف پیش کړی چې ته وایې د حدیث پیش کوم هغه ته ما ته پیش کړي د حدیث شی پیش کړی دا د حدیث خلاف خپل پیش الله بنده دا سمات روټي خو نه چې تخوري حافظ ابن حجر په عقیده کې نه دی مقبول دایات ساتي حافظ ابن حجر ان لله په عقیده کې نه دی مقبول دایات ساتي حافظ ابن حجر اشعری العقیده او د شاعر او عقیده انتهایی خراب عقیده د الله سبحانه وتعالى په وایي سره حافظ ابن حجر چا په عقیده کې نه دی منل ان لله دا تعویل کې دا خدای تعویل کوي کنه ان لله تعویل کوي ان لله موافق تعویل کوي د حافظ ابن حجر دې خبره موږ څنګه نو دې تعویل کوي مؤول دې په دې باب کې اشعری سره دی کنه خپل عقیده خلاف روایت کی تعویل کې بل طرف ته وراړي صاحبہ هغه بالکل بشري الفاظ نقل دی او دا ما د کتابونو نقل کړی الحمدلله چې جبال العلم دي او دا باب په اثبات المکان کې تر اوسه پورې بیوقوفه دروغ وای د یو اصل کتاب حواله د نه پیش کړي د مکان یو مطلق نفي کول د مکان د جهميو کار درګه تاسو مطلق مکان نه دا جهميو کار دی یو خاص مکان دی الله ثابت دی الله بندگان خو د دې جهميو کار ماشاءالله وای چې الله دې پر مکان ثابت دی یو خاص مکان دی الله ثابت دی الله بندگان خو د دې مکان معنا دا نه مخلوق بشانته دی نو سړی چې حافظ ابن د قسم بالله مون ټول غیر مقلدین دي چې کله غیر مقلد شي کنه جمعات کې به تاسو سره ولاړی خلک بل منځونه کې او دې بشرارت ولا کله به یو سره بحث کوي کله به بل سره الکه غلې کینه کنه پتا کې چې دي بیا چې سو کوهي نو وای چې دې په سنت باندې عمل کو نو بیا خلکو زته په سنت باندې عمل دسي کیږي د تاسو بیخو او تاسو په سنت عمل کو قسم بالله چې ترسو پر هندستان ته ملک وکټوريا انګريز نو راغله اغینا مخکې په پورا امت مسلمه کې یو عالم کسوک ما توخی چاغوی دالی کلی چاغه نه شافعی المسلک نه حنبلی المسلک نه حنفی المسلک نه شافعی المسلک
نه په خپل د اجتهاد صلاحیت پکې او نه باوجود د غیر مجتهد کېدلو د مجتهد تقلیدي کولو بلکې د غیر مقلدینو په شان د تقلید مجتهد ته بدعت او شرک په پوره امت کې یو انسان هم داسې نه دی تیر شوی د انګریز را پیدا کړې فتنه ده نو دې دغه خپل دوی دغه شرارتونه کوي بیا چې څوک ووهي نو چې مونږ په سنت باندې عمل کوو او دې چې دا ویلي دي د رسول الله دا بالکل مفتی ندیم صاحب الحمدلله هغه اختلافات نه خوري داغه موقف داغه به یو بیان څوک د سره کې پیش شاغه ویلي چې غیر مقلدین تاسو وایي حالانکه غیر مقلدین هغه باندې د خزو تهمتونه د زناتهم لکه څنګه چې منافقین په رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها باندې یا قارون په موسی علیه السلام باندې د بدکاری الزام لګولې هم دک شان دوی هر حربه استعمال خو هغه به یو څوک بیان داسې پیش نه کړي چې هغه چې غیر مقلدینو ته هغه خو قائل د دلایلو دی هغه خو غیر مقلدینو ته هم وایي چې تاسو الله ته وګورئ د اختلافات به هر مار وباسئ که تاسو اختلافات کوئی دایمي مسایل دي راشي موږ تاسو به څلور پنځه کسان به کینو او بیا به خلکو ته واضح شي چې حق د چا سره دی او چا سره نه دی په دې تراویح مسلې باندې په خپل غیر مقلدینو ته په 10 ځلونه زیات دعوت ورکړې شوې ده بیا څلور پنځه پیری ورسره مناظره جوړې شوې دي خو دې بیا نه کینی ویل ته بیا موږ سرکار نه پرېږدي حکومت مې نه پرېږدي او بیا د روح الله توحیدي چې وایي د دلایلو دور دی د دلایلو دور نه دی تاسو ته د ټرمپ نه پیسې میلاویږي ټرمپ نه او دا زه ځان نه وایم قسم بالله د دوی د غیر مقلدینو خپل موږ سره یو کتاب دی ګوانتانامو بے کی ټوټ گئی زنجیرې لاهور نه چاپ شوی دی د لشکر طیبه رکن لیکل دی خپل غیر مقلد لیکل دی هغه وګوره ان شاء الله د ټول سترګې باندې ټول وضاحت به درته وشي هغه خپل وینا کړې د پاغه کتاب کې خپل تحریر کړی دی وای زمونږ لشکر طیبه په افغانستان کې به د دوی کار دغه چې برتانیې ته به یهود او نصاراو ته به ښځې د مسلمانانو سپلای کولې او وای چې په ګوانتانامو بے کې جیلونو کې امریکای جیلونو کې د افغانستان په جیلونو کې بټګرام جیلونو کې چې کوم افغان مجاهدین به هغوی به چې کله قنوت نازله ویله چې کفارو ته پکې بددعا کېږي وایي نو هلته به یې لشکر طیبه ته هم پکې بددعا غیر مقلدینو ته به یې پکې بددعا کوله چې موږ ته خو یې دوکاره کړې وه چې موږ جهاد کوو او که موږ انګریزانو ته حوالې کړو نو دا د دلایلو دور نه دی دا د ډالرو دور دی ډالرو ریالو دور دی او زه د غیر مقلد بیان در لګم هغه خپله وینا کړې ده وایي موږ ته ټرمپ ډالر یو غیر مقلد نه قسم بالله په لسو نه زیات ما سره پرته دي د دوی خپل شیخان د دې اقرار وس الحمدلله چې مونږ ته ډالر راځي ډالر بالکل الحمدلله مونږ له ټرمپ ډالر هم راځي کجوري هم راځي هر څه راځي سعودي هم راځي ته ولې سوځستا غونډه د مړي خیرات ته خو نیم ناس کنه جنوش په دغه مسترګې نه کنه صابون ته نیم ناس لزګون ته په قطار کې نیم ولاړ او د یو لزګون لپاره ټیلیم نه خورم الحمدلله پنر راته ملاويږي تا غونډه وګه سترګې نیمه کمبل هم راته ملاويږي اوس توځه لره بس د دې داور دی الته وته ټرمپ ډالر رالیږي نو دوی خو به خودم دا د خپل د محمد بن سلمان سعودیا چې کوم ولیه داغه بیان دی چې هغه د مغرب په وینا باندې په دنیا کې غیر مقلدیت ورکړي نو بهرحال دا خبره دوی غلطه کوي دلایل تاسو کې کده دلایل دومره نرتوبي په غیر مقلدینو کې نو بیا در میدان تشي او په دې سيزونو د خپل مذهب ترویج کوي بیا د سچ د ویډیو را لګلې د مفتی صاحب تصویر مر سره لګولې د مفتی صاحب بدنامي چې یعنی خلکو ته ذهن د دا ور کړی او په یو غلطه کیسه باندې نه تحقیق کړی دی نو او یو مفتی صاحب مفتی ندیم صاحب دامت برکاتو هغه بالکل دغه ذهن دی هغه ذهن دغه چې راشي په دلایلو بکینی دا مسائل تاسو سټیجونو ته ما راوړی خو چې تاسو سره راوړلې دي تاسو د امت مسلمه د اکابرین امت تکفیر کوئ تاسو د اسلاف امت تکفیر کوئ او د قران او د حدیث نه مذاق جوړ کړی دی اوس بیا په موږ باندې لازمه ده چې موږ په منبر او په محراب کې د دې مسایلو عوامو ته بیان کوو موږ حقیقت وایو